كل نفس ذائقة الموت. علماء مفسرین فرمایي چې ذائقة الموت یعنی د مرګ ذائقه ځکه ویلي دا داسې ویلي شو چې مرګ به هر چا راځي، لیکن د مرګ ذائقه به هر انسان سے کی، هر ذی روح ویسے کی. نو دا سکل جدا جدا دي. زما مرګ یو شان دی او ستا مرګ بل شان دی. زما مرګ یو شان دی او ستا مرګ بل شان دی. د مرګ کیفیتونه جدا جدا دي. د چا لپاره انتهایی سخت مرګ دی، دومره سخت مرګ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایا د مرګ دونه سختی ده ململ کپڑا راواله او په جاخ باندې ورغلې او بیا دا کپڑا واپس راکاږي، دا کپڑا تار شي. دغه شان د انسان د وجود کله چې د روح وزي داسې په تکلیف او په سخته باندې د یو جوړ نه دا روح را رواني او وزي هر څوک چې دی د دنیا ته راغلی دی دله به مرګ راځي، او چې مرګ راځي نو مرګ د هغه راشي چې ټیسټ خو یې ښیي که نه، چې ذایقه خو یې مزیدار یي که نه. هغه عطاري رحمت الله علیه هغه واقع لیکلي که نه چې مولانا عطار رحمت الله علیه وایي زه عام سړی وم او ما به عطر خرڅول، د عطرو دکان مې و، په خپل کاروبار کې او په خوشبویانو کې مصروف وم. په دې دوران کې یو ملنګ راغی په جابه باندې کمزورې و، دکان ته راننوتو. ملنګ کله ما ته ګوري، کله یو شیشې ته ګوري، کله بلې شیشې ته ګوري. ملنګ ته مې وویل ملنګ که څه غواړې چې درکم درله او یا معاف که عام طور چې کوم د دکاندارانو عادت دي مناسب ګوري کله ورکړي او کله یې ورته وایي معاف که. هغه ورته نه زه څه نه غواړم. وایي چې څه نه غواړې ووځه که نه. وایي ناسې یو خبره هغې ته مې فکر دی. وایي څه ته دې فکر دی؟ وایي دې ته مې فکر دی چې ستا نه دا روح وځي نو څنګه به وځي. د عطار رحمت الله علیه به ما ورته چې څنګه ستا نه وځي داسې به زما نه وځي. ما ته وی چې دا خبرې مه کوه، زما نه چې څنګه وځي داسې ستا نه نه وځي، زما دې ته ګوره زما نه به داسې روح وځي. ما وی چې مړه ملنګ دې لګیا به زه خپل ګاګ کې مصروفه شوم. وایي دغه فقیر ملنګ بهر ووتو او زما دا دکان سره داسې سیټ دی یو ګوری وغوړوله خپل کم کارډ چې ورسره او سر ته یې بالښت کېښودو. ما ته وی چې عطاري دې خوا وګوره. ما ورته وکته، ما ته وی چې زما هغه داسې وځي ښه او یې کلمه یې درسته کړه. بختور خلک به هغه چې دوی ته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب شي. الله دې موږ ټول ته رانصیب او کلمه یې ووایي او ایسته روح کې ووتو، وجود یې ډیله شو. عطاري رحمت الله علیه وایي چې داسې ډرامې کوي. وایي چې کله زما ګاګ رخصت شو نو زه به راغلم، دا سړی مې داسې وړقه و خو په هغه کې سا نه وه، هغه نه روح پرواز شوی و. مې چې لکه دا خو عجیبه مرګ و، دا خو دغه دې سملاستو ولاړو کلمه یې درسته کړه. مرګ خو دې ته وایي. وایي خلک مې راغونډ کړه او کسان چونکې لاوارث او چا نه پېژاندو. کفن دفن شو، جنازه وشوه، قبرستان نه فارغ شو، خلک کورونو ته لاړه. د ده دا مرګ زمانه نه هېر کېدو. د شپې خوب یې نه وه. هغه بابا کوم چې زړې کپړې او ورسان حال او په داسې حالت کې و چې په وجود باندې دوړي او د غریبۍ حالت و، هغه حالت یې بدل دی او ډېر یو په ښایسته چمن کې دی او ډېر خوشحاله دی. ما ته یې ووایي چې عطاري الله دې تعالی جزای خیر درکړي او د مرګ د تیارۍ توفیق دې الله درکړي. تا زما سره ښېګړه وکړه، زما کفن دفن دې وکړو، زما جنازه دې وکړه، الله دې تعالی دې بدلې درکړي. خو د خپل آخرت نه مه غافل کېږه. په ما دا خوب دونه اثر و راپاڅېدم او خپل دکان مې غونډ خرڅ کو او پیسې مې راواغېستې او په غریبانانو مسکینانو مې تقسیم کړې او ووتم د الله رب العزت د یاد په تلاش کې. او بیا زمانې ولیدو چې مولانا عطار رحمت الله علیه په نوم باندې ټوله دنیا هغه وپېژنده.